مخکې آیتونو مبارکو کې د حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والسلام واقعه تقریبا تر آخره پورې ذکر شو چې د 7 کال عمر کې حضرت یوسف علیه السلام ورونو کوی ته ورځولو او 40 کاله د دې ازمایش او د امتحان نه بعد الله جل شانه یوسف علیه السلام د خپل ورور او د خپل پلار او د خپل ټول خاندان سره په مصر کې راجمع شو او بیا د دینه تقریبا 24 سال حضرت یعقوب علیه السلام خپل زامنو سره په مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام په اعزاز او اکرام کې پاتې شو او بیا چې کله وفات کېدو نو دا وصیت وکړو چې کله زه وفات شم نو زما قبر زما د پلار او نیکو د حضرت اسحاق او د حضرت ابراهیم علیهم السلام په خوا کې کنعان کې به ملک شام کې چې کوم د انبیاء کرامو ځمکه ده پاک ځمکه ده او د برکت نه ډکه ځمکه ده چې د کوم په باره کې الله جل شانه فرمایي چې الذي بارکنا حوله هغه ځمکه چې د هغې په چاپېره مونږ برکتونه ایښودي ده هغه ځمکه کې د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په خوا کې ما دفن کړي نو بیا چې کله یعقوب علیه السلام وفات شو په مصر کې حضرت یوسف علیه السلام او دغسې د غرونه او ټول خاندان یو شاهي اعزاز او اکرام سره د حضرت یعقوب علیه السلام جسد خاکی هغه ملک شام ته کنعان ته منتقل کو او د دینه بعد تقریبا 23 سال نور هم چې د حضرت یوسف علیه السلام په دغه مصر باندې حکومت وفرمایل عدل او انصاف سره او په دې آیتونو مبارکو کې اوس د حضرت یوسف علیه السلام هغه اختتامی دعا ذکر کیږي چې کله د هر څه نعمتونه په خپل سترګو باندې وکړو او د مصر تاج او تخت خاوند جوړ شو ټول خاندان ورته مخې ته رالل الله تبارک وتعالى کم نعمتونه دې ته ورکړو اوس په دې ځای کې د هغه نعمتونو اظهار کوي یو دا چې الله تبارک وتعالى دومره لوی بادشاهت د مصر اگر چې اصولي طور باندې د مصر بادشاه فرعون د هغه زمانې په خپل ځای باندې موجود خو هغې چې دی نو ظاهري طور باندې خو عملي طور باندې بادشاهت حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړو یو خو دغه حکومت او دویم دا چې حضرت یوسف علیه السلام ته کوم علم ورکړی شو د خوبونو د تعبیر د هغه علم په بنیاد باندې حضرت یوسف علیه السلام دې مقام ته ورسېدو د جیل نه کوم د دې خوب په بنیاد باندې بهر راووتو او بچپن کې چې کوم خوب لیدلو د هغه خوب په سهاره باندې حضرت یعقوب علیه السلام 40 کاله انتظار وکړو چې زما زوی یو داسې خوب لیدلی دی چې دی به یو داسې مقام ته رسي چې ډېر اوچت بلند او بالا مقام ته به رسي او یو ورځ به داسې راشي چې زه او زما دا بچي او د یوسف علیه السلام دارونه دوی ټول به د ده په وړاندې به سر ټیټوي او د ده مخې ته به موجود وي داسې علم د خوبونو الله جل شانه یوسف علیه السلام ته ورکړو چې د هغې د تعبیر په سهاره باندې یعقوب علیه السلام 40 کاله انتظار او د دغه خوب د برکته قیدخانې نه جیل نه چې د یوسف علیه السلام ته رهایي ملو شوه او د هغه د خوبونو د تعبیر د علم په بنیاد باندې یوسف علیه السلام حکمت عملی اختیار کړه په مصر هغه 7 کاله د مالی وسعت او د فراواني چې کومې رالي په هغې کې یو لویه ذخیره جمع کړه ورپسې چې کوم قحط رالل 7 کاله په هغې کې چې دی نو میانه روۍ سره هغه په ټول اقوامو کې هغه غله تقسیم کړه د عدل او انصاف یو مثال قایم کو د دې حکومت هغه بنیاد هم د یوسف علیه السلام هغه بهترین خوب چې کوم الله تبارک وتعالى ورته ښودلی او د هغې تعبیر نو په دې آیت مبارکه کې وړومبې د دې بادشاهت د دې حکومت او د دې علم د الله رب العالمین د دې نعمتونو اعتراف کوي ورپسې حضرت یوسف علیه السلام یو دعا ذکر کېږي چې امام رازي رحمت الله علیه د تفسیر د علم یو ډېر لوی امام تېر شوي هغه فرمایي چې دا دعا ډېره مجربه دعا ده او زما دعاګانو معمول دی په دې کې زه د الله تبارک وتعالی نه دا سوال کوم چې اللهم یا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين دا ډېره بهترینه او مجربه دعا ده چې الله ته پیدا کوونکي د اسمانونو او د ځمکې او ته زما کارسازي زما دوستي په دنیا او آخرت کې زما مددګاري او ما اوچت کا په داسې حالت کې چې زه فرمانبردار یم ستا
او ما شامل کا په نیکانو خلقو کې. دا ډیره مجربه دعا د دنیا او د آخرت د دوانو خیر په دې کې موجود دی. نو دې دعا نه هم د حضرت یعقوب یوسف علیه السلام موږ تاسو ته دا سبق ملاویږي چې یو مسلمان همیشه په هر حالت کې د الله جل شانه د نعمتونو اظهار او د هغې د نعمتونو تذکره ابه کوي. واما بنعمت ربک فحدث. الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب پیغمبر تا باندې چې کوم ستا د رب نعمتونه دي هغه بیانوه، د هغې اظهار کوه. د الله جل شانه د نعمتونو د اظهار څو صورتونه. یو صورت دا ده چې په هر حالت کې چې د یو مسلمان ژبه د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کوي په هر حال، او دغه شانتي د الله جل شانه د نعمتونو قدردانی کوي، او داسې اعمال اختیاري چې هغه اعمال نه پته لګي چې دا د الله جل شانه شکرګزار بنده دي، او داسې لباس باچي او داسې خوراک سکاک به کوي، داسې ژوند به تېروي چې د ژوند نه پته لګي چې دا دی الله جل شانه د نعمتونو د سره دی. هم په دې نیت باندې ښه نه ښه لباس اچول، هم په دې نیت باندې ښه خوراک کول، او په دې نیت باندې ښه سورلۍ استعمالول، او په دې نیت باندې په ښه کور کې اوسېدل چې یاره دا د الله جل شانه نعمتونه دی خدای پاک راکړی دی. ځکه چې بعض خلک داسې وي چې الله تبارک وتعالی ورله ډېر څه ورکړي، خو د هغې باوجود چې دی خیرن خچن ګرځي او ډېر بدصورته ګرځي، او هغه چې دی نو هر څه د ده د صورت نه داسې ښکاري چې ته په ده باندې د الله رب العالمین د نعمتونو اظهار چې دغه نه کي. واما بنعمت ربک فحدث، د الله جل شانه د نعمتونو اظهار دا پکار وي. نو حضرت یوسف علیه السلام د دې نعمتونو اظهار وفرمایل چې زما رب ماته بادشاهت راکړی دی او ماته د خوبونو علم راکړی دی، او بیا دعا دا کوي. نو د دعا آداب هم معلومه شوه چې اول به د الله رب العالمین نعمتونه مخې ته کېږي ابتدا نه انتها پورې، چې الله تبارک وتعالی موږ تاسو انسانان پیدا کړي وو، موږ تاسو بیا مسلمانان پیدا کړي وو، بیا د خپل آخري پیغمبر په امت کې پیدا کړي وو، د مسلمان په کور کې پیدا کړي وو. دا یو نعمت چې کوم الله تبارک وتعالی موږ ته راکړي دي، استحضار پکار دعا نه مخ. هغې نه بعد بیا د الله تبارک وتعالی نه سوال کول پکار دی. نو دعا څنګه پکار دی؟ نو اول د دنیا او د آخرت دواړو خیر غوښتل پکار دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا نه چې سړی صرف دنیا وغواړي او نه دا چې صرف آخرت وغواړي، بلکې دواړه به د الله تبارک وتعالی نه ښه وغواړي. نو حضرت یوسف علیه السلام فرمایل ربي ای زما رب قد آتیتنی بشک راکړې ته ماته من الملک بادشاهي، وعلمتني او تاخذ لماته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو، فاطر السماوات ای پیدا کوونکیا د اسمانونو والارض او د ځمکې، انت ولیي ومتزما کارسازي فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې، توفني مسلما ما اوچت کړه د دنیا نه فرمانبرداره، والحقني بالصالحین او شامل کما په نیکانو کې. توفني مسلما چې کله ما ته وفات راکې نو د فرمانبردارۍ په حالت کې ما ته وفات راکې، والحقني بالصالحین او شامل کما په نیکانو خلکو کې. د الله تبارک وتعالی نه دا سوال کول چې یاره چې کله مرګ راځي چې مونږ د داسې اعمالو په حالت کې وو چې هغه نیک عمل وي، د الله جل شانه د فرمانبردارۍ حالت وي. ځکه الله جل شانه فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای ایمان والو د الله نه داسې یره کوئ څرنګه چې د هغه نه د یریدو حق دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو د مرګ نه راځي مګر د اسلام په حالت کې راشي. نو سوال دا پیدا کېږي چې انسان ته مرګ راوستل په خپل اختیار کې خو نه، نو څنګه د اسلام په حالت کې او د فرمانبردارۍ په حالت کې مرګ راشي؟ نو جواب دا دی چې کله یو مسلمان همیشه نیک اعمالو کې لګیا وي، مثبت کارونو کې لګیا وي، د خیر خګړې کارونو کې لګیا وي، د فلاح او د بهبود په کارونو کې لګیا وي، نو یقینا چې مرګ راځي نو په ښه حالت کې به راشي. یو سړی د ګناه او د معصیت او د نافرمانۍ په حالت کې لګیا وي، غلطو خلکو سره ناسته ولاړه کوي، غلطو یارانو دوستانو سره ګرځي راګرځي او غلط او د ګناه په کارونو کې مشغوله وي، یقینا چې کله مرګ راځي نو د ګناه په حالت کې به راشي. دې وجه نه ژوند داسې اختیارول پکار دی، د ژوند معمولات داسې کېښودل پکار دی چې کله هغه حالت کې چې مرګ راشي نو چې پښمنتیا نه وي. څرنګه چې موږ تاسو پرون وکړو، یو کس طواف کوي لګیا دی او عین د طواف په حالت کې هغه سکرات الموت شروع شو او د په ژبه باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمات جاری شو، او په دې کلماتو کې دغه نساوت خلکو نیولو. نبی علیہ السلام فرمایي چې من قال في آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې آخري کلام لا اله الا الله وي د بدن نه روح وتل او جنت ته رسیدل دي. نو چې کله موږ تاسو کثرت سره د الله ذکر کوو، د لا اله الا الله ورته ساتو دا زموږ عادت وي، یقینا چې کله سکرات الموت شروع شي، د مرګ غرغره شروع شي، ځنکدن شروع شي، نو خود به خود لا اله الا الله چې په جبه باندې راشي. لهذا دا د انسان خپل اختیار کې دي، داسې اعمال اختیار کې چې کله مرګ راځي چې د ایمان په حالت کې راشي. او دویم والحقني بالصالحین او شامل کې ما په نیکانو کې. نو دینه معلومه شو چې انبیاء کرام یوسف علیه السلام، یوسف صدیق الله دومره اوچت مرتبه پیغمبر دی، خو دغه نظریه او عقیده دا ده چې یا الله ما نیکانو خلکو کې شامل کړي، ما نه مخکې چې کوم نیکان تېر شوي دي هغه نیکانو خلکو کې ما شامل کړي. یعنې دا نه وایي چې زه یو ډېر لوی پیغمبر یم، یو ډېر لوی نیک انسان یم او دومره عزت او دومره اوچت مقام ما ته الله تعالی راکړی دی چې بس ما جنت ته ورسوي. نه، والحقني بالصالحین، ما چې دی
نیکانو خلقو کې شامل. دغه شان سليمان عليه السلام دا دعا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا الله خپل رحمت سره ما په نیکانو خلق شامل. او کوئی سړی دا نظریه چې ما نه مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي نعوذ بالله دا ټول ګمراهان دي او چرته هم چې یو نیک سړی چېرته نه دی تیر شوي صرف یو زه په حقه باندې یم نو د دې سړي دعا به څنګه وي؟ د چا په باره کې به الله جل شانه دعا کوي چې ما هغوی سره شامل. د یوسف علیه السلام او د ټولو پیغمبرانو دا عقیده وه چې مخکې کوم خلک تیر شوي دي نو هغه صلحا نیکان پاکان اولیاء اتقیا اذکیا صلحا خلک والحقني بالصالحین. یا الله ما د هغو خلکو کې ما شامل کړي. دا د عاجزۍ او د تواضع اظهار دی، د انکسارۍ اظهار دی. د الله جل شانه په حضور کې د خپل د کمزورۍ اعتراف دی. اگر چې هغه انبیاء کرام ولې نه هغه اولیاء کرام او صحابه کرام ولې نه د الله رب العالمین مخې ته د خپل عاجزۍ اظهار کوي. ربي ای زما رب قد اتیتنی بشکر راکړې تا ماته من الملک بادشاهي وعلمتنی او تا خود لماته من تأویل الاحاديث د تعبیر د خوبونو. فاطر السماوات ای پیدا کون کیا د اسمانونو والارض د ځمکې انت ولی هم ته زما کارسازي په دنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې. توفني مسلما ما اوچت کا فرمانبردارا والحقني بالصالحين او شامل کما په نیکانو کې. استغفر الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.